السلام علیکم. زما نوم مظفر شاه دی او تاسو ګورئ زموږ فیسبوک او یوټیوب چینل. ګرانو پښتنو، درنو پښتنو، په سوات شموزو کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده چې پرون دغه ماشومه څه زنانو د کوره تښتولې ده، شپه یې ورسره هم کړې ده او ډېره خوشقسمتي وه، انتهایي خوشقسمتي وه د دغې ماشومې او د دغې ماشومې د مور او پلار او د هغوی د کور والا چې ماشومه بیا په لاس باندې راغله. دا خو د الله کارونه دي چې دغې ماشومې له او د هغې مور او پلار له کور والا له الله هغه واپس په لاس باندې ورکړه. خو موږ له څه پکار دي، موږ له داسې څه کول پکار دي چې موږ دغه واقعې چې کومې په ملک کې د ملک په بېلابېلو سیمو کې وختن په وختن مخې ته راځي او خبرېږو د سوشل میډیا د لارې دغه خبرونه راځي چې په فلاني ځای کې ماشومه یا ماشوم چې کوم دی هغه اغوا شوی دی. دې کې اولنی د ټولو نه مخکې سټپ چې کوم دی، کوم قدم موږ له اخیسته غواړي هغه دا دی چې موږ خپل ماشومان او د خپل کور زنانه په دې خبره ایجوکیټ کړو، هغوی له دا تربیت ورکړو چې یاره تاسو بهر دا خلک چې کوم راځي، څوک راځي د کباړ په شکل کې کباړ راټولوي، بهر ورته کسان ولاړ وي ماشومان را دننه کړي، یا دغه زنانه چې کوم دي دا په مختلف شکلونو کې راځي، څوک خیرات غواړي، څوک چې کوم دی بنګړي خرڅوي، څوک کپړې خرڅوي. نو پکار ده چې موږ خپلې زنانه پوه کړو چې د کور چې کوم مین ګیټ دی هغه بند ساتل پکار دي. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې ماشومان دي سکول ته به ځي، مدرسې ته به ځي، نو پکار ده چې موږ خپل ماشومان په دې خبره ایجوکیټ کړو، هغوی له دا پوهه ورکړو چې یاره که تاسو ته څوک داسې اواز وکړي یا درله څوک د خوراک څه لالچ درکوي چې راشه ټاپي به درکړم یا به داسې نور څه درکړمه، یا څوک درته اواز کوي راشه ستا پلار ولاړ دی، یا څوک تاته اواز کوي ترلي دی، نو پکار ده چې موږ خپل ماشومان په دې خبره پوه کړو چې هغه به پراړي، تاسو به نه ځئ. ماشومانو له موږ دا تربیت وس ورکول پکار دی، دا ضرورت دی زموږ چې موږ هغوی په دې خبره پوه کړو چې یاره زموږ په دې چاپېرچل کې څه کېږي. پکار دی چې موږ د دا قسمه ویډیوز نه هم خپل ماشومان خبر کړو چې دا ویډیوز راځي، نو پکار دی چې موږ په دې باندې خپل ماشومان پوه کړو او د هغوی ذهن ته دا خبره کوزه کړو، هغوی ایجوکیټ کړو په دې خبره باندې. او د ټولو نه اهم دا ده چې موږ د خپل کور زنانه هم په دې خبرو باندې پوه کړو، ځکه چې ماشومان چې کوم دي هغه بجای د نارینهو د زنانو خبره د هغوی ذهن ته ډېره زر کوزېږي او زنانو له هم دغه تعلیم ورکړو، دغه تربیت ورله ورکړو، هغوی هم په دې خبره باندې پوه کړو چې دا قسمه زنانه یا دا قسمه دغه چې دی هغه خپل کورونو ته پرېښودل نه دي پکار، یا که راننوځي هم نو هغوی په کومه طریقه باندې د هغوی سره ډیلینګ پکار دی. نو پکار ده چې موږ راویښ شو، د خپلو بچو هم خیال وساتو او د خپلو بچو سره سره موږ ته پته لګي موږ په خپلې محلې د خپلې ګلۍ د هغې هم خیال وساتو او داسې یو طریقه جوړه کړو چې یاره دا قسمه خلک چې دا ګلو ته یا خپلو محلو ته پرېښودل نه دي پکار. نو که موږ داسې راغونډ شو او په اتفاق سره کار وکړو نو لاول به خپله کور، بیا خپله ګلۍ، محله او په داسې طریقه خپل کلي چې کوم دي دا سیف کولی شو، د دغې خلکو نه خپل ماشومان چې کوم دي هغه محفوظه ساتلی شو. دپاره د خدای پښتنو راویښ شئ او خپل حفاظت په خپله باندې وکئ، ځکه چې قانون نافظ کول ولا ادارې چې کومې دي سیکیورټي فورسز چې کوم دي هغوی خو هم خپل کار کوي، خو پکار ده موږ له چې موږ خلک خپلې زنانه خپل ماشومان پوهه کړو او د داسې قسمه پیښو نه ځان بچ وساتو. تر یو بل پروګرام پورې ما له اجازت راکړئ. تر تل پاتې خدای پامان.